نحمده نصلي على رسوله الكريم. اما بعد، دغه خو د روزو ډیر زیات ثواب ده چې هر ورځ کې روزه نیسي د الله تعالی دپاره دغه ثواب ځان ته ده. خو د نمې ذوالحجې د عرفات د ورځې روزه ډیر زیات ثواب لري. د دې ذکر په قرآن مجید کې هم راغلی ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې هم راغلی ده. 13مه سپاره سورة البروج کې الله تعالی قسم خوري، فرمای والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. راځئ د دغه تفسیر په حدیث کې وګورو. جامع ترمذي ابواب التفسیر سورة البروج په تفسیر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، راوی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ده، فرمای چې یوم الموعود، یوم الموعود چې مراد د قیامت ورځ ده، والیوم المشهود، یوم مشهود چې مراد د عرفې ورځ ده، او شاهد چې مراد د جمعې ورځ ده. یعنی د عرفې د ورځې ذکر الله تعالی په قرآن مجید کې هم وکویه. صحیح مسلم کتاب الحج کې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها چې حدیث روایت ده، فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل ما من یوم اکثر ان یعتق الله عز وجل فیه عبدا من النار من یوم عرفه وانه لیدنو ثم یباهی بهم الملائکة ویقول ماذا اراد هؤلاء. چې الله رب العزت چې په کومه عرفې په ورځ باندې څومره خلک د دوغس له اور ازادوي، بله ورځ بیا دغومره خلک هېڅ چیرې الله تعالی نه دی آزاد کړي. دا د الله تعالی د عرفې د ورځې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زبان باندې فضیلت راوښویه، نو په دغه ورځ باندې الله تعالی په ملایکو باندې بلکې فخر کړي. نو دا د عرفې د ورځې ثواب ده او فضیلت یې وارد ده. د عرفې د ورځې روزه ډیر ثواب لري. د روزې په باره کې حضرت ابو قتاده انصاري رضی الله تعالی عنه چې روایت مروي ده، صحیح مسلم کتاب الصیام کې فرمایي چې وسئل عن صوم یوم عرفه، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د عرفې د ورځې د روزې پوښتنه وکړلی سوه چې څومره ثواب لري. فقال، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل یکفر السنة الماضیة والباقیه، چې یو کال تیر سوی او یو کال را روان کال ګناهونه الله تعالی په دا یوه روزه باندې وبخي. سبحان الله. نو نمه ورځ چې ده عرفه په سعودي کې که بله ورځ هم یي پروا نسته، خو د خپل ملک د تاریخ په حساب باندې د عرفې د ورځې تاریخ یعنی نمه د دې میاشتې سبا باندې یي دي یو ورځ مخته روزه نیول، دا د یو کال تیر سوی یو کال را روان کال ګناهونه الله تعالی هغه انسان ته وبخي. سبحان الله. الله تعالی دې وکړي چې موږ او تاسې ته د عبادت کولو توفیق را نصیب